طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. الشيطان الرجيم. سورة النمل. واقعة سليمان عليه السلام شروع ده. کله چې سليمان عليه السلام هغه کسان ولېږله واپس بلقیس چې کوم کسان لېږلیو واپس بلقیس ته ولېږله بیا سليمان عليه السلام قوم کې اعلان کړ ای قوم زما په تاسو کې داسې یو کس شته چې د بلقیس تخت حاضر کې مخکې د دې نه چې بلقیس راځي موږ لره غاړه ایښودونکي. قال نوح سليمان عليه السلام يا أيها الملو اي قوم زما أيكم كم يستاسنا يأتيني چرات لبو کی مالا بعرشها پارش یعنی پتخت بلقیس باندے قبل ان یأتونی مخی دینا یأتونی دا چرازی بمونگ لرا دا بلقیس مسلمین من منقادین گردن نهادا غاڑ اخودن کی دن وړاندې بسوک تخت حاضر کی زکه چې دا زمون کمال ومني او بیا زمان نبوت تسلیم کی. قال نوویلا عفریت من الجن د پیریانونا عفریت ضحاک سیب مانا کیا عفریت مانا هو خبیث مانا کیا دارنگی فرا سیب مانا کیا قوی و شدید دا دیر قویو طاقتور سره عفریت معنا کوي. ابن قتيبه وی کلکو وجود نه داسې غټو کانه جبل لکه چې دی غرو نو دو العفریت شدید یا طاقتور من الجن د پیریانونا نوم د مختلف اقوال دي د دې سنمو وهب سه وی کوذا داینامه وا بعضی وی ذکوان بعضی وی رومان بعضی وی دعوان مختلف اقوال دي. قال نو العفریت من الجن د پیریانونا انا اتیک را بڑم تالرا به دی تخت لرا دومره ټیم کې قبل ان تقوم مخکې د دین ان تقوم دا چې پاسېږي یعنی قبل ان تقوم قبل قیامک مخکې د پاسې دوستانه من مقامک ای من مجلسک د زیخ پلنا یعنی د مجلس پلنا هغه چې سرکاري ډیوټي دستا دنه چې فارغیږي دومره وخت کې به درته زه حاضر کړم یعنی سهار نه تر غرمې پورې به ډیوټي وه دونه وخت کې به زه حاضر کړم 2 میاشتو مزل دی ښه. بیا ورته ووایه و اني یقینا زه چې یم دا عفریت ورته وایه علیه په دې راوړو باندې د دې تخت په راوړو باندې لقوي خامخا طاقتور یم قوي یم امین امانتګر هم یم ګورې په دې ملغلرو باندې څه تېنه پټوم نه. فقال سليمان جواب ورکړي سليمان عليه السلام عفریت اريد اسرع من هذا اراده لرم چې څوک شته دنه هم زر راوړي. قال الذي ویلا غشص عنده چې پنیز دغه علم من الكتاب علم د کتابو سورته انا آتیکا زبه در تروړما به دې تخلرا قبل ان يرتد اليك مخکې د راګرځېدو الیکا تعالی را طرفک من نظر ستا قبل ان يرتد معنا مخکې د دې نه يرتد چې راګرځېږي واپس کېږي تا ته الیکا تا ته طرفک من نظرک نظر ستا دنه مخکې به زه حاضر کما. په دې کې مختلف اقوال دي چې قال الذي عنده علم من الكتاب سوق دا علم د کتاب چې ورسره امام قرطبي رحم الله ته اقوال ذکر کړی دي یعنی بعضی وایي چې جبرئیل علیه السلام بعضی وایي چې ستوم نومېدو ستوم بني اسرائیلو کې یو سړی و بعضی وایي چې رجل صالح یو نیک سړی و د بحر درمیان کې یو جزیره په هغې کې یو بزرګ و هغې حاضر کو. مختلف اقوال دي آخره کې علامه قرطبي وایي چې جمهور علما وایي چې آصف ابن برخیا عند الجمهور دا آصف ابن برخیا علیہ السلام دا تخت حاضر کړی دی. دارنګه امام بغوی رحمه الله هم ویا قال اکثر المفسرین هو آصف بن برخیا اکثر مفسرین وایي چې دا آصف ابن برخیا علیہ السلام. ابن کثیر هم وایي چې د جمهور رائے دا ده وهو آصف کاتب سليمان علیه السلام چې دا کاتب د سليمان علیه السلام. دارنګه فتح القدیر والا هم وایي چې جمهور وایي
دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا حاضر کړی دی. نصفی هم ویا هغه وی امام نصفی رحمه الله وهو اصح دا اصح دا علیه الجمهور په دې باندې جمهور علما قائل دي چې دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا حاضر کړی. دارنګ شوکانی هم ویا وکانه وزیرا لسلیمان دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا وزیرو د سلیمان علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام وزیرو. دارنګ ثعلبی هم وی چې جمهور وی چې دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا تخت حاضر کړی دی. تفسیر سمرقندی فتح البیان د صدیق حسن خان هغه وکانه من اولیاء الله دا د اولیاء الله نو. تفسیر رازی د امام رازی تفسیر هغه هم وی چې دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا تخت حاضر کړی دی. او تفسیر بیضاوی هغه وان هذه الكرامه دا د دې کرامتو. نو جمهور مفسرین وی چې دا آصف ابن برخی علیہ السلام دا تخت حاضر کو. كانت المسافة مقدار شهرين د 2 میاشتو مزلو. کلبی سے وی سجده وکړه سجده ولګوله دعا یې وکړه. دارنګې یا حی یا قیوم کلبی صاحب او عائشه رضی الله تعالی عنها وی دا دعا یې وکړه. مجاهد او مقاتل صاحب وی چې آصف ابن برخی علیہ السلام دا دعا وکړه یا ذا الجلال والاکرام دا تخت حاضر شو. علامه قرطبی دلته وی ان كان الفعل من سليمان فهو معجزه کچری دا کار د سليمان عليه السلام دا بیا معجزه ده. وان كان من آصف کدا د جانب د آصف نوی آصف ابن برخی علیہ السلام دا کار کړي یا بلچا من اولیاء الله د اولیاءونه فهي کرامت دا بیا کرامت شو. نو ولی د پاره کرامت وی او نبی د پاره معجزه وی. نو جمهور مفسرین وی چې قال الذي ولغ شخص عنده چې پنځ دا علم من الكتاب علم د کتابو چې آصف ابن برخی علیہ السلام علم د کتاب یعنی تورات وغیرہ هغه ویل آصف ابن برخی علیہ السلام انا آتیک زبید لرولم به دی تخلرا قبل ان يرتد مخکی د دینا يرتد چې واپس کیږي تا تایلیک تا طرفک منا نظرک نظر ستا. فلما پسر کلا راه چې ولید سليمان علیہ السلام هو دی تخلرا مستقرا منا ثابت پروت دی د سرا عنده د سرا د پخوا کی پروت دی. قال انه سليمان عليه السلام هذا دا چې من فضل ربي دا د احسان د رب زما دی پما باندې احسان د رب زما دی پما باندې لیبلونی د پاره چې امتحانو کې پما باندې اشکر دا چې زه شکریا ادا کوم نعم په نعمتونو د الله ام اکفر کنا زنا شکری کوما. ومن شکر ارا سوک چې شکر وباسي د نعمتونو د الله فإنما پس یقینا خبر دادا یشکرو دے شکر گزار جوړیږي لنفسه د پاره د نفس خپل یعنی د پاره د ثواب د نفس خپل. ومن هرغه سو کفر چې کفر وکړي یعنی ناشکری وکړه فإن ربي پس یقینا رب زما چې د غنی بے پروا ذات دی کریم من عزت مند دی. کله چې تخت حاضر کو قال انه سليمان عليه السلام نکروا من غیروا تغییر ورکه تاسو دلر عرشه تخت د دې لرا ستنه کم او زیات کیا ګوتی پکې وهیا ننظر چوغور مونږه تحت دې منا تعرفو ایا پی جنې د بالقصه د تخلرا ام تكون یا دا بالقصه من الذين دا کساننا لا يهتدون من لا يعرفون چې نه پی جنې دا تخت بلا ګورو چې دا خيار دا وکنه. فلما پسر کلا جا چراغلا دا بالقصه قیل اویل شو چا ورته سليمان عليه السلام اها کذا ایا دغه رنگ عرشو کا تخستاو بالقسی چې بعضی شیزونه قتل قالت نویل بالقسی کانه لک چې هو دغه د تخزما کانه هو گویا کې هغه تخزما هم دغه دی یعنی یقیني نکړه شکی هم و داسې درمیان کې خبر وکړه. بیا ورته وتینا اورا کړی شی او موږ لره علم علما په تصدیق د رسالت ستا باندې سليمان عليه السلام ته وی او په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې من قبلها وړاندې د دینه وکنا ومغه مسلمین گردن هدا ورته وی سليمان عليه السلام مونږ دین وړاندې مونږ ستا شان منلې ده. رب کریم فرمای وصدها من کړه سليمان عليه السلام دا زنانا یا ضمیر راجع کا الله ته
وصدها منکړه الله تبارک وتعالى هادي زنانه لره بلقیس لره ما دا عبادت د غیر الله نه منکړه مسلمه کړه كانت چې ودا بلقیس تعبدو چې عبادت کولو من دون الله بغیر د الله نه د نور عبادت کولو دا غینه منع کړه انها یقینا دا بلقیس چې وکانت ومن قوم کافرین د قوم د کافرانو نه بیا چې راغله د ابو یو ډنډو خسته قصر ورته جوړ کو چې د پاسه په شیشه او کمال ورته وخدلو چې دا ستا قصر بسوی دا قصر وګوره قیل نو ویل شو له هذه بلقیس ته ادخلي داخله شام الصرح من دي قصر ته دی یا دی معنی ته بنگلی ته داخله شه فلما پسر کلا رأته چې ولیدو دی بلقیس دا معنی حسبته کله چې دا بنگلو ولیدله حسبته رب کریم فرمای حسبته ګمان وکړو په دغه بنگلی باندې لجتن معنی ماء غمرا كثيرا لجتن ماء غمرا كثيرا د ابو جوور ډیر جوور د دې ګمان وکړو وکشفت او پورته کړل وکشفت معنی پورته کړ پنسا یعنی رفعت عن ساقيها د پوندو خپلونه داسې پنسه اوچت کاغه کدا وبدي قال نو سليمان عليه السلام دی بلقیس ته انه یقینا دا بنگلا چې دا صرح یو بنگلا دا یا قصر بنگلا معنی دا ټول یو معنی ممرد معنی هوار کړي شوی دی من قوارین معنی من زجاج د شیشونا قالت نویل بلقیس په دغه ټیم کې رب رب زما انی یقینا زچم ظلمت ظلم کړم ما نفسي په نفس خپل باندې به عبادت الشمس په عبادت د نور باندې واسلمت ما اسلام روړو مع سليمان سره د سليمان عليه السلام لله خاص الله رب العالمین چې رب د ټول عالم دی اوس واقعا د ثمودیانو ذکر کوي الہ العالمین ولقد خمخ په تحقیق سره ارسلنا لګلو مونږه الى ثمودیانو ته قوم رود دي في النسب لا في الدين په نسب کې نه په دین کې صالح علیه السلام کله چې صالح علیه السلام ورتراغو ورته نه عبد الله دا چې عبادت د الله تبارک وتعالى کوي فاذا هم پسنا سپدا قوم د صالح علیه السلام فریقان منصارو فریقان وګرځیدل دوډلې مؤمن و کافر یو ډله مؤمنه او بل کافره اکثرین کافرانو یختصمون چې جګړه کولې په دین په دین کې قال نو سليمان عليه السلام دی ډلې کافر لرا یا قوم زما لم تستعجلون ولجل غړې تاسو بالسيئات بدل رینه دلته بالسيئه په معنا د عذاب ولي غړې تاسو بالسيئه من عذاب لرا قبل الحسنه مخکده توبینا لولا تستغفرون هل لا تستغفرون ولي بخننا وړې تاسو الله د لعنه بالتوبه من كفركم پتوبه سره د کفر تاسو لعلكم د دې لپاره چې تاسو باندې ترحمون رحم وکړي شي توبه واسه الله ته قالوا نو دي قومنا الطيرنا منا تشاءمنا بدفالين ولي مونږه بکا پتا باندې وبمن پاغه چا باندې ما کا چې تاسو لري تاسو چې دی کړی ته راغلې بس بدفری دانی ولا و مونږ باندې غربت ته مونږ باندې قحط ته بس دا قحط راغلې دی دا استاد وجنا قال نو صالح علیہ السلام ورته طائرکم بدفالستاسو عند الله پنيز د الله یعنی ما يصيبكم من الخير والشر عند الله تاسو ته چې خیر او شر رسیږي د جانب د الله نه دی او هو مکتوب علیکم ذلک لشی دی په تقدیر کې تاسو ته بل انتم بلکې چې تاسو یې قوم یو داسې قوم تفتنون منا تختبرون امتحان کولای شي په تاسو باندې بالخير والشر په خیر او په شر باندې وکانو فی المدینه بخارید ثمودیانو کې 9 رهط مر 9 نفرن نه کسانو د دې مشرانو بچیو چې ډاکی به کولې چې د صالح علیه السلام اوخه هم قتل کړي وا هغه کسان یادې مشر د دې قدار ابن سالف وکانو فی المدینه بخارید دې کې 9 رهط منا 9 نفرن نه کسانو یفسدون چې فساد کولو فل ارض پزمکه کې ولا یصلحون اصلاح بینک ولا اصلاح بینک ولا قالوا نو یلدینه وانو کسانو تقاسموا
قسمونه خړل پالکون د دې کې چې سره قسمونه خړل بالله د الله په ذات باندې پس باندې ولنبیتنه خامخا په تاکید شبخونی به کومونګه یعنی قتلو به د شپې د صالح علیه السلام لرا د شپې به قتلو شبخونی د شپې خون واهله اهل دلرا ثم بیا لنقولن خامخا ويمونګه لوليه د پاره وارثانو خپلوانو د دیتا صالح علیه السلام ته ما شهدنا ما حضرنا نو حاضر مونږه مهلکه زیاده هلاکت د صالح علیه السلام اهله او د اهل د دې لرا چې کله دی چا قتل والمخ نو حاضر وان یقینا مونږ لصادقون خامخا رښتونی ولا ندري من قتله مونږ نه پوهیږو من قتله چې چا قتل کړی دا مونږ بیا دا وایو رب کریم فرمایي ومکروا دی مکرونه او فریبونه جوړ کړل قتل د صالح علیه السلام لرا او د مؤمنانو قتل لرا مکرن په فریب جوړولو سره ومکرنا جزاء د مکر ورکوم غیلرا مکرن په جزاء ورکولو سره وهم حالدار دي چې ولا شعورون پوینو پتم نو دیتا رب کریم فرمای فانظر پس وګوره کیف کان کیف صار سرنګي ګرځیدل او عاقبت مکرهم اخري انجام د مکر او فریب د دي اغه انجام د دې څنګه ډیر بدو انجام داو ان یقینا من دمرناهم من اهلكناهم هلاک کړو مونږ دي لره بالصيحه په आवाज باندې وقومهم قوم د دې لره اجمعين په غونډه باندې رب کریم فرمای فتلکا پسدا بوتهم کورونه د دې خاویتن منا پریوتی دی دیوالونه د دې پچتونو باندې ولی بما په سبب د ظلمو چې ظلم کړو دي شرک کړو ان فی ذلک یقینا په دغه قصه کې لایت من العبرتن خامخ عبرت د قوم د پاره قوم یعلمون چې پویږي علم لري وانجین الذین نجات ورکم هغه کسانو ته الله چې کله عذاب راغی امنو چې ایمان راوړ وکانو دي یتقون ځان ساتل او د کفر او شرک ناغي ته نجات ورکو الله وي